سورہ قمر آیت نمبر 41 لسم رکوع وشتم سپارہ صفحہ نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر صدق الله العظيم سورة قمر آیت نمبر 41 لسم رکوع وشتم سپارہ تاسو آیات چی بسور قمر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو معجزه ده چې سولسم سپوږمۍ د الله تعالی په حکم سره دوه ټوټې شوی و او دا د کافرانو مطالبه و د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه چې مونږ ته د سپوږمۍ په دوه ټوټو باندې کا دوه ټوکرې کا نو مونږ پتا باندې ایمان وروړو نو د الله پاک په حکم سره چې کله غ سپوږمۍ دوه ټوکرې شوله نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبرو کو چې ته انتهایی غټ جادوګر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دې خبرو باندې تکلیف ورسېدو چې دی خلکو ته چې کم دی د دې د مطالبه مطابق الله تعالی د سپوږمۍ په دوه ټوکرو باندې کلو بیا هم دی ایمان ورنړلو نو الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تسلی د پاره د 15 انبیای کرامو ذکر وکړو پاغي کې نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی صالح علیہ الصلوۃ والسلام لوط علیہ الصلوۃ والسلام پکې د الله پیغمبره ستا نړوان دي چې څومره انبیای کرام تیر شوي دي هر یو پیغمبر د خپل امت ولا دروغجن ویلي دي امت ولا جادوګر ویلي دي لہذا په دې خبرو باندې ته پریشان کېږه ما په دې کې چې کوم دی 15 نمبر واقعیا د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ده حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی د فرعون تر علی ګلیو او دا فرعون چې کوم دی د خدای دعوی کړي وا چې زستا سورب یما نو الله تعالی او موسی علیہ الصلوۃ والسلام رولې غلو او موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی نه معجزې ور کړې وي او دغه نه معجزې فرعون او کتلې او دغه یو خبره به کوله چې دا موسی چې کوم دی دا غټ جادوګر دی نو الله تعالی بیا دی هلاک کړی دی نو دلته چې کوم دی د هغي د غر کېدلو ذکر دی دلته ولقد جاء آل فرعون النذر او بشکر اغل القوم د فرعون ته هم النذر يرون کې پیغمبران كذبوا بآياتنا دي دروغ وګڼلې زمونږ نخي كلها طول فاخذناهم نمونږ اني ولدي اخذ عزيز مقتدر پشان د نیولو د غالب قوي اکفارکم خیر آیا کافران استاسو غوړه دي الله پاک چې کوم دی د دې مکی مکرمه کافران یادي چې دین پهلا هم کافران تیر شوی دي لکه د فرعون او د هغه لخکری الله وی چې هغه غوړه وو کتا سو غوړه وي هغه د استاسو ډیر زیات په بدن کې مضبوطو او د استاسو نه په مال او دولت کې ډیر زیات تکړو او چې کله د الله تعالی خبره اون منله الله حغیم هلاک کل نو الله د دې دوانو چې کم دی دا فرق زکه بیانی چې تاسو نه اغي چې کم دی په مرتبو کې په عہدو کې او په مال او دولت کې په بدن کې تاسو نه زیات قوي او د الله خبره چونه منله الله وی چې هغه می هلاک کل نو تاسو چې کم دی مونږ ته هیڅ سم نه دلته اغي ذکر کې اکفارکم خیر آیا کافران ستاسو غوړه دي من اولئکم لدی خلقنا ام لکم یا تاسو د پارا براءت خلاصی دی فی الزبر په کتابونو کې ام یقولون یا دوی وای نحن جميع مونږ یو ټولی یو منتصر انتقام اغستون کیو سيهزم الجمع کله چې غزوه بدر دا موقع جوړ شوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په ټیم کې دعاګانې وغوښتلې او دا د کفر او د حق په مینس کې اولنې جنگو او تاسو د دې سیرت چې کله تاسو وای نو انتهایی چې انسان خفقین دا غزوه بدر دی
چې دا د حق او د باطل په منځ کې اولنې جنگ او مسلمانان انتهایی بے سر او سامانه په حالت کې راوتی کورونو نه. د مسلمانانو تعداد چې کم دی 313 وو او د کافرانو تعداد چې کم دی دا 1000 وو. او د 313 مقابله د 400 خلکو سره و د 1000 خلکو سره و. او بیا به عجیب کار داده چې مسلمانانو سره چې کم دی اسلحه هم نه و او هغه سره اسلحه برابر و. نو نبی له صلوات و سلام چې کم دی خیمه ته دن نشو او انتهایی غټ دعای وکړه. انتهایی غټ حدیث شریف کې راځي وی نبی له سلام او جړل الله پیغمبر ودا سے دعا غوستله اے الله خپل وادي چې کم دی بس تی رښتیا کا. وګوره سړی ډیر خفقي وی نبی له سلام دومره او جړل چې او فرمایل اے الله خپل وعده چې کم دی دا ګوري رښتیا کا. الله سره وعده کړی وی چې مسلمان ته به کم دی غلبه ورکو تاسو د فتح درکو. نبی له سلام او جړل چې الله خپل وعده چې کم دی ته رښتیا کا. نو چې کله وروتلو نو دا آیت ویلو سيهزم الجمع دې ضرب مات وکړي شي الجمع دې جماعت ويولون الدبر او وبګرځوي دې شاګانه. الله سوي چې دا جماعت به کوم دې جماعت کما د کافرانو جماعت به مات کم او دې به کوم نه د تاسو نه شاګانه وګرځي منی یعنی تاسو له کم دی میدان پریږدو دی به کم دی تختی. بل الساعه موعدهم نه بلکې قیامت د دې د وعده وخت دی والساعه ادها او قیامت ډیر سخت دی او امر او ډیر طریق دی. ان المجرمین فی ضلال وسعر او بشک مجرمان خلق په گمراهی او لوی بے عقلی کې دي. یوم یسحبون فکمر بچی دوی راخلی شي فی النار په اور کې علی وجوههم ومخونو د دوی ذوقو چې اوسکه تاسو مس سقر لاس رسول د دوزخ. ان کل شیء بشک مونږه هر شی خلقناه پیدا کړی دی بقدر په یو اندازې سره. وما امرنا دا د الله تعالی په قدرت باندې یو دلیل دی.